بری زما د نوجوان د دوکه کولو دپاره فریب کې اچولو دپاره لیکن زه به هغه دوکه داسې وایي نه بیانوم. په دې کې دا وګورئ صفحه نمبر 18 دې کتاب ته غور سره بیا وګورئ. په کتاب باندې لیکلي دي انا خاتم النبیین، دا یې لیکلي دي انا خاتم النبیین. وایي د حدیث الفاظ یې لیکلي دي لا نبی بعدین لیکلي دي. انجمن القرآن احمدیه لاهور چاپ کړی دی. کتاب ته وګورئ تاسو نوی اوس یې چاپ کړی دی او په دې کې صفحه نمبر 18 کې دې لیکلي دي چې فاما عامة الناس باندې دا ظاهرو چې زموږ کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله وایي دا زموږ عقیده ده. ٹھیک شو. بیا وایي ولکن رسول الله وخاتم النبیین، دا وایي زموږ عقیده ده او نبی علیہ السلام باندې زموږ ایمان دی او په دې بیان په صحت باندې دومره قسمونه خورو څومره چې وایي د الله تعالی پاک نومونه چې دومره قسمونه پرې خورو موږ د محمد رسول الله آخري پیغمبر منو. ٹھیک شو. د دې کتاب کې دا لیکلي دي. اوس دا کتاب زما نوجوان له راغی، یونیورسټۍ ته راغی، کالج ته راغی، قادیاني ورته دا وکړي چې دا زما کتاب دی، دا پیوري د انجمن القرآن احمدیه دی، دا نبی بعدي دی او دا وایي زموږ لیکلی کتاب دی، زموږ لفظ هم پرې موجود دی، زموږ وایي په دې باندې ټول هر یو لکه چې چا پرې تقریض لیکلی دی هغه هم موجود دی، کومه زموږ عقیده ده هغه هم موجود دی، هر یو شی وایي زموږ موجود دی. وایي کتاب زموږ دی او موږ وایي په کتاب کې په صفحه 18 باندې د مرزا غلام احمد یا د هغې نه بعد د نورو مرزایانو چې کوم دا د مرزا غلام احمد قادیاني دعوا او دا یو شی چې دی دا وایي موږ د دې ځای کې مولانا صدرالدین امیر جماعت احمدیه لاهور د هغه حنفیه بیان یې لیکلی دی. اوس چې کله دا زما نوجوان ته مخامخ شي نو زما نوجوان نسل علماء عظام لکه نن ما پرون تورو هلته ویلو ما ورته ویل مې 2 شپې مخکې لندن نه ما ته یو ملګري کال وکړو هغه ما ته وایي قادیانان راته ناست دي او هغې راته وایي چې زموږ دا عقیده ده د لا اله الا الله محمد رسول الله. ما ورته وایي صرف دا نه ده مونځ هم کوي، روژه هم نیسي، زکات هم ورکوي، حج ادایګي کوي او درود شریف چې لیکي څنګه چې دې کې لیکلي دي نو هغه درود شریف دا لیکي چې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. مې درود شریف هم دا لیکي هغه وایي قرآن اخري کتاب دی محمد رسول الله نازل دی. دا ټولې خبرې دې خو مونږ کافر ولې وایو؟ هغه کافر وجه مونږ بیانو دا ولې کړي لا اله الا الله د کلمې لومړنی جز څه دی؟ لا اله الا الله. چې کله مونږ وایو لا اله الا الله نو مونږ په دې کې وایو چې الله ته یوې الله ته د چا نه پیدا نه الله ته نه څوک پیدا نه دي لم یلد ولم یولد. الله ستا وحدانیت باندې زما ایمان دی. د کلمې لومړنی جز محمد رسول الله ورپسې دی لیکن لومړنی جز دا کتاب البریه دی 1898 کې چاپ شوی دی. یو پاڼه 125 سال د دې کتاب وشو. مرزا غلامي په خپله نگرانۍ کې دا کتاب چاپ کړی 125 سال د وشو د دې کتاب او په دې کتاب کې چې پاڼه اړوم نو پاڼه شلېږي لیکن بیا هم زه تاسو ته پاڼه را اړوم. په دې کې تاسو وګورئ چې دا صفحه 101 وکیلی تاسو خیر عبارت تاسو په خپله زه تاسو عبارت اورم تاسو په دې کتاب کې ګورئ. قادیاني درته مخامخ شو ورته وایي موږ د خپلو علماو چل کولی دی موږ د ستاسو رضالت کولی دی. دا وګورئ په دې کتاب کې صفحه 101 ده که نه ټول د ښکاري صفحه 101 که نه دي؟ دا وګورئ ټول علما کرام تشریف فرما د کتاب البریه او دا په 1898 کې چاپ شوی دی. نن 125 سال مخکې مرزا په خپله زندګۍ کې چاپ کړی دی. په دې کې څه لیکلي دي؟ وہی ماتا اللہ وہی کہ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ میری توحید تو ماں سردا سری لگا زما وحدانیت اور تو مجھ سے اس مقام اتحاد میں ہے جو کسی مخلوق کو معلوم نہیں. تما صرف آپ مقام اتحاد کی چاہے مخلوق کا معلوم نہ دے اس جزو امکان کے ماں صرف مقام اتحاد کی جیسا مطلب اتحاد سے تو شراکت تو ہوئی تما صرف آپ شراکت کی چاہا انسانیت تا معلوم نہ دے. دا کتاب دا مرزا دے 101 صفحہ دا کتاب البریت کتاب نوم دے مرزا دا مرزا ضروریت چاپ کردے دے وګورئ که دا عبارت غلط وي اردو ژبه کې دی تاسو ته مخامخ دی د چرې د مرزا عبارت نو راشما لال کا نو مرزا دا عبارت دی نو مرزا ویلی شي چې لا اله الا الله نشته بل معبود مگر یو الله دی هغه دا ویلی شي. وګورئ تاسو په خپله وګورئ هغه ځان دی کې الله سره شریک کړی دی که نه دی شریک کړی اور سره خیر بیا وایي الله سره ځان شریک کړی دی که نه دی شریک کړی بیا راشي تاسو زه د نور عبارت ته نه ځم د نور عبارت ته مخکې نه ځم نښې مې راښکلي دي دا صفحه 103
د دې نه ټوټه جدا شوې ده، ټوټه دا